أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورت بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 رکو نمبر 10 آیات نمبر 86 87 88 89 سلور آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. د نمخکې چې نو هغه ذکر وشو چې تاسو ته کوم علم درکړی شوی دی نو دغه علم ډیر لږ دی. نو وس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي چې بیا تاسو ته دا کم علم درکړی شوی دی نو دا علم ستاسو خپل چې نو هغه جاګیر نه دی، دا ستاسو خپل خود ساخته نه دی، بلکې دا خو هم د الله رب العزت چې نو هغه فضل او رحم په تاسو باندې شوی دی چې تاسو ته دا علم درکړی، پوهه درکړي. که چېرته الله وغواړي او دغه علم ستانه واپس واخلي بوی د نظیم ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، نو بیا به نه وي چې نو هغه ستا دپاره زمونږ باندې چې نو هغه څوک کارساز ذمهوار، یعنی تو بیا چې نو هغه زمونږ نه ستا دپاره څوک شته هم نه چې هغه بیا تپوس وکړي او وایي چې دا ما ته ولې دا علم نه میلاو شي. نو معلومه دا شوله چې انسان له الله جل جلاله کومه پوهه او علم ورکړی دی نو دغه پوهه او دغه علم دا د الله رب العزت د طرف نه چې نو هغه رحمت دی. نو چې کله د الله رب العزت د طرف نه دا رحمت دی نو په کار دا ده چې انسان د الله جل جلاله د دغه پوهې د دغه علم شکر ادا کړي چې الله تا ماته چې دا کومه پوهه راکړې ده، دا کم علم چې نو هغه دې راته راکړی دی نو په دې باندې چې نو الله پاک ستا لاک لاک شکر دی، زه چې نو هغه په دې باندې ستا شکر ادا کوم. او چې شکر انسان ادا کوي الله جل جلاله دغه نعمت چې نو هغه نور سیوا کوي. نو دې آیات کې الله رب العزت خپل پیغمبر ته فرمایلی دی، خو مراد چې نو هغه خطاب امت ته دی. نو چې کله پیغمبر دا علم خپل کسبی علم نه دی، خپل نه دی، خود ساختی نه دی، نو د باقی امت چې نو هغه خود سره خپل نشي کېدی، دا خو صرف او صرف د الله فضل دی. نو دوه خبرې ظاهري شي، یو دا چې په خپل اشته علم په باندې شکر ادا کول، او دویم دا چې په دې باندې تکبر نه کول. که چېرته تکبر وشو نو الله جل جلاله چې نو هغه به دغه علم والی بیا به دغه شانتي چې نو هغه پاتې شي. نو الله وایي چې نو هغه ثم لکه مونږ غوښتلی وي لنذهبن بالذي اوحینا الیک، نو مونږ به بوله او لرې کړی به مو ستاسو نه هغه کومه چې مونږ تاسو ته وحي کړې ده، دا علم به مو ختم کړی او محوه کړی به مو. اوس دلته یو سوال واردېږي چې قرآن دا به څنګه چې نو هغه محو او ختم شي، حالاً کې قرآن دا خو مخلوق نه دی، دا د الله صفت دی، دا الله کلام دی، او څنګه چې د الله ذات باقی دی دغه شانتي د الله جل جلاله صفات هم باقی دی، نو کلام باندې چې نو هغه محو کېدل دا به څنګه؟ نو د هغې اسان جواب چې نو هغه دا دی چې الله رب العزت به دغه علم دا به محو کړي د مصحف قرآن نه. دا کم قرآن چې مونږ ته ښکاري او دې کې دا لیکل دي دا به بالکل ختم شي، صفا به شي. د خلکو په سینو کې چې کم قرآن یاد دی دوی چې راپاسي د دوی د سینو نه به بالکل قرآن چې نو هغه وتلی په دې کې به یو هیڅ هم دی. علامات قیامت کتاب الفتن کې پای کې روایت دی او دغه شان تفاسیر هم ذکر کړی د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه. د هغې مفهوم چې نو هغه دا دی چې الله رب العزت به چې نو هغه یرفع القرآن، الله به چې نو هغه د قیامت نه مخکې قرآن پاک چې نو هغه دا به رفع کې اوچت به کړي. راته تپوس وکړو چې څنګه به اوچت شي، نو وی چې دا کم مصحفونو کې لیکل دي دا به صفا شي، بالکل پاڼه چې سهار خلک ګوري دا به بالکل چې نو هغه تک سپینه پاتې شوي.
او بیا چې خلک ودی شي او راپاسي نو د دوی په سینو کې چې کم قرآن پاک یاد دی نو دا به هم وځي. تفسیر خازن کې د حضرت عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ دا غوی روایت نقل کړه. دا غي مفهوم دا دی چې الله رب العزت به ان الله يرفع القرآن، الله پاک بچنه نو هغه دا قرآن پاک چنه نو هغه به اوچت کی له چنه نو هغه دوی حول العرش د الله به اوچت کی چنه نو عرش خاله بچنه نو هغه بل عرش له دوی کدوی النحل د دې به آلتی چې د عرش خواته به د قرآن د دې به داسې بنګاري اواز به وي لکه څنګه چې نو هغه د ګبینه د مچۍ چې نو بنګار اواز وي. الله رب العزت به ورته وایي چې مالکه تاسو نه چې نو هغه سو شو چې تاسو د قرآن چې نو هغه د کتاب کاغذ مصحف نه چې نو هغه راوچوت شي د خلکو د سینو نه چې نو هغه را لیدل عرش سره. نو دوی به ورته قرآن ورته وایي چې یا الله زه په دنیا کې چې نو هغه خلکو به اطلا ولا يعملو بي، زه به لوستلم خو په ما باندې به عمل چې نو هغه به نه کولو، نو لوستل کېدم به او عمل برابر نه کېدلو، نو ځکه زه دا قرآن د هغوی نه راوچت شوم. نو ځکه الله وایي لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. بیا به تو نه مومې زموږ مقابله کې دی نو هغه څوک ذموار کارساز الا رحمتا من ربک، دا خدا الله رحمت دی چې ستاسو سره دا قرآن دی، د قرآن علم دی، پوهه ده. ان فضله كان عليك كبيرا، بېشکه د هغه فضل چې نو هغه ډېر لوی دی پتا باندې. قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. د دې شان نزول متعلق چې نو هغه لیکلی نه وی چې نو هغه د مکه مشرکان او د نظر بن حارث چې نو هغه مبارک دا نازل شوی دی. دوی چې نو سورۃ انفال کې مخکې نو آیت نمبر 3 کې ال د ترشی ولو نو د کافرانو وی ولو شئنا لقلنا مثل هذا القرآن، کچرته چې نو هغه مونږه غوښتلې وی نو مونږ به هم د دې قرآن پاک په شان چې نو هغه یو کلام د ځان نه جوړ کړ او راوړې به مو. نو الله جل جلاله دا غوی جواب وکړل دی تو ورته وایي پیغمبره د قرآن په شان د قرآن مثل تاسو د سره چې نو هغه نه راوړی شي او نه د شانتي پیدا کولی شي. تاسو انسانان خو انسانان یې که د ځان سره پیریان چې نو هغه هم په دې خبره باندې ولګوي چې انسانان او پیران دا ټول راجمع شي او یوازې نه هم مجتمع په یو ځای باندې صرف د یو کار کې چې د قرآن په شانتي چې نو هغه بل قرآن ولیکي داسې یو قرآن راوړي نو دا چې نو هغه چرته هم نشي کولی. اگر که بعضې د بعضې چې نو هغه مدد کوونکي به کولی نشي او دا ټول راجمع شي خو د قرآن یو آیات چې نو هغه هم نشي، لکه څنګه چې د قرآن حسن نظم دی، تالیف دی، د هغې چې نو هغه حسن دی، نو د دې قرآن په شانتي قرآن دا هېڅوک چې نو هغه هم نشي راوړی. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، نو بیا چې دغه شانتي هر مثال هر صدی نو بیا ولې دا خلق دغه شانتي نه، نو الله وی دا د دوی خپل بدبختی ده. حالان کې موږ په دې قرآن کې نو هغه هر یو مثال چې نو هغه بار بار تکرار کړی دی، دوراو کړی دی، بیان کړی دی، واده پکې هم بار بار ذکر شوي، وعید پکې هم ذکر شوي، احکامات پکې هم ذکر شوي، اوامر پکې هم ذکر شوي، نواهی پکې هم ذکر شوي. دا الله وی مونږ بار بار چې نو هغه پکې ذکر کړی دی. خو فابا اکثر الناس الا کفورا، نو خلکو چې نو هغه پس قبول نه کړله، اکثر د خلکو نه الا کفورا سوا د ناشکرۍ او د کفر ده. دوی د دغې ټولو خبرو باوجود د قرآن فهم او د قرآن چې نو هغه زده کړه دی او نه کړله سوا چې نو هغه د ناشکرۍ او د انکار نه. الله دې مونږ د دغې نه محفوظ او مانون کړي. ولئن شئنا او کچری مونږ غوښتلی وی لنذهبن نو خامخا به مونږ بولو بالذي هغه څه لره اوحینا چې وحي کړې ده مونږ الیک ستا طرف ته ثم لا تجد بیا به تو نه مومې لکه به خپل ځان دپاره په دې سره علینا زمونږ په مقابله کې وکیله کارساز.
الا رحمتا من ربک مگر رحمت دستا در رب د طرفنا ان فضله بشک داغ فضل کان علیک کبیره دے پتا باندې لوی قل اوایرته پیغمبر لئن اجتماعت الانس والجن کچری راجم شي اتفاق وکي انسانان او پیریان الا پدې خبره باندې ایاتو بمثل هذا القرآن چې دی راوړي پشان د دې قرآن لا یاتون بمثله هیڅ کله به دوی را نوړي پشان د دې ولو کان بعضهم اگر چې شي د دې نو هغه ځینې لبعض د ځینو د پاره ظهیره مددگار ولقد صرفنا او بشک مونږ چې نو هغه رنگ برنګ بیان کړلو للناس خلق د پاره فی هذا القرآن په دې قرآن پاک کې من کل مثل هر مثال فابا پس قبول نکړو انکار کړو اکثر الناس اکثر خلقو الا کفورا سوا د ناشکرینا